محترم الله جل شانه په دې آیات پاک کې مسلمانانو ته فرمایي مسلمانانو تاسو را یو شئ او په دې مسلمانانو کې علما هم دي ملکان هم دي حکومتي خلک سرکاري خلک عوام خلک په دې کې مذهبي خلک او په دې کې سیاسي خلک او مسلکي خلک او سیکولر خلک په دې کې تعلیم یافته او په دې کې غیر تعلیم یافته په دې کې تجارتین او په دې کې وکیلان ټول حساب دي الله تعالی د قران کریم آیات عام دي او دې کې الله تبارک وتعالى ارشد خطاب کوي محترم یو دوه درې خبرې درته کوم دا د غور باندې واوري او دا ډېرې د فائدې خبرې دي په دې وخت کې د موږ مسلمانانو لپاره قران کریم کې الله تبارک وتعالى بن اسرائیل ته فرمایي چې بن اسرائیل کو تاسو سم شوي توبه مويستله الله تبارک وتعالى به تاسو باندې نیکان خلق مشران کی او کو چرته تاسو توبه نو باسي او ګناه تر واپس کیږي نو فین عدتم عدنا و تاسو ګناه تر واپس کیږي سرکشی ته نو د تاسو باندې د یو دشمن مسلط کوم چې هغه دشمن به تاسو کورونو ته درننوځي او تاسو د کورونو بی عزت نه بکې تاسو چې کم دی هغه د اهل او عیال بی عزت بکې تاسو د زنانو او دا مذهبي زینو او دا شاعر الله بی عزت بکې وسو راځم د خبره لا تاسو وګورئ د پښتنو د نن سبا موجوده حالات ته چې په دنیا کې هر یو ځای کې جګوري د حکومت بالکل د عوام خلکو عوام چې څنګه غواړي آشن فیصله حکومت کوي زمنګ د مسلمانانو به خصوصا د پښتنو دی وخت چې سوچ فکر وکړي د پښتنو باندې په هر وخت یو پیراون راځي هغه د باجوا په شکل کې هغه د مشرف په شکل کې او هغه د راحل شریف په شکل کې او هغه د موجوده فرعون په شکل کې دا د ایمان نخلاص جرنیلان دا د حیا نخلاص او اجرتی قاتلان دا صرف په دې دي چې موږ ډالر باندې مسلمانان مړکو خصوصا پښتانه مړکو نظر مسلمانانو چې کوم مذهبي مشران دي مثال به تور مولانا فضل الرحمن صاحب تا د پاره دی وخت چې کم نه پکار دی شرافات سیګه او غږ د امن او د انقلاب وکړه تا به کلی دا نه تا به نه کلی نور همت وکړه او دا رنګ شیخ طیب صاحب د امن د پاره आवाज چوت کا تا به کلی دا نه تا به نه کلی نورم چې کم د همت وکړه او نورم چې کم د همت مسلمانان را یو کا جماعت اسلامی والا سراج الحق صاحب د امن د پاره आवाज چوت کا ټیک د تا به आवाज کلی موږ نه تا به نه کلی لیکن نورم همت وکړه خپل کارکنان د ته آماده کا چې اوس د مسلمانانو د پاره د قیادت ضرورت دی د عوامو د پاره دروازه کول ضرورت دی دا غي سره چې کم سلفین دي شیخ امین الله صاحب د امن د پاره आवाज چوت کا خپل منبر د امن د پاره استعمال کا خپل د عوامو لپاره او د مسلمانانو د پاره دی عوامو خاصو علماء سمره کارونه وکړ تاسو د عوامو د سر د پاره تاسو چې کم دی आवाज نشوتولې نو ټیک د تاب आवाज کړي د امن د پاره کو څوک دا و شیخ امین الله صاحب چې ما امن د پاره आवाज کړي د خپل کارکونان دي ته جوړ کا چې د موږ د پښتنو په علاقه کې د جنگونه ولې روان دي دا څوک دا جنگونه کوي راځي چې ټول مسلمانان او ټول پښتانه دا رايو شو نن تاسو ګورئ څومره عوام پښتانه دا رايو شوی دي جلسه کوي جلوس کوي आवाज وته د خپل امن د پاره د خپل حق د پاره د خپل هغه حق د پاره لیکن د علماء منبر خاموش دي او دا رنګ چې کم دي مفتی منیر صاحب د امن د پاره आवाज وکړه ټیک د تا بکلې دا موږ نو تا بنې کړي لیکن نور همت وکړه نور کوښ وکړه او د سره سمره علما دي سمره مذهبي خلک دي راټول شي الله بندګانو ما درته کوم آیات ویلو چې واعتصموا بحبل الله جميعا راټول شي مسلمانانو خصوصا مفتی اعظم پاکستان چې کم تقی عثماني سم دي هغه ته د ما د پیغام ورسوي چې ګوره تقی عثماني سم او تقی سبستانه بل الله تعالی په دې باره کې قیامت کې تپوس کوي چې ته خو تعالی الله تعالی علم درکړي ټول علما ستا پتوې ته ګوري ستا چې کم دی فیصلې ته ګوري نو فیصله وکړه حکومت ته دا ووسپه چې د پښتنو په سر سودا کول دا ظلم دی دا جهالت دی دا گمراهي ده او دا هلاکت دی دا د ډالرو جنگونه ختم کړي بس ته رايو شي مسلمانانو بس د خپل ځان له حکومت جوړ کړي د مسلمانانو د پښتنو مشرانو د افغانستان د لګي برت والی افغانستان د علماو د لګي برت نصیحت والی چې هغه آزاد دي خپل حکومت دي عوام دي مولان دي او ورسره شریعت خسته نظام دی نظام خسته دی عوام خسته دی حکومت خسته دی او خیر خیریت دی
ګردې د وجنه زمونږ دپاره پکار دا دي چې راټول شئ د مسلمان د پښتنو مشرانو راټول شئ عوامو راټول شئ سیاسي خلکو راټول شئ مذهبي راټول شئ او یو اواز د حق دپاره وکئ یو اواز د انقلاب دپاره وکئ یو اواز د خپل امن دپاره وکئ او د دې دپاره ګوره ډېر وسوئ ډېر تباه شوئ ډېر برباد شوئ او نور هم غر کېږئ پته نه لګي نور به څومره کورونه ورانېږي دغه اجرتي قاتلانو د لاسه څومره ښځې به کونډېږي دغه اجرتي قاتلانو د لاسه څومره بچي به یتیمانان کېږي دغه اجرتي قاتلانو د لاسه ځکه دا خو لا د تېرو کونډم چې کم دغه ژوند داسې روان دی دا خو تېر یتیمانان هم لا بلوغ ته نه دي رسېدلي بیا جنګونه شروع کېږي دا خو لا تېر کورونه هم نه دي اباد شوي بېرته چې کوم کورونه تېر انقلاب نه تېر جنګ نه چې کوم دی هغه اوس مران پاتې دي لا نور جنګ پسې شروع کېږي مسلمانانو را یو شئ دا زما دا خبره دا یو بل ته ورسوئ په دې کې ستاسو زموږ د ټولو مسلمانانو خصوصا د پښتنو خیر دی راپاڅئ په دین وچلېږئ د خپل حق دپاره د خپل امن دپاره موږ مسلمانان یستو بې پاکستانۍ نه یستو